الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. 21 نمبر آیت دے سورة الفرقان. اللہ اکبر. دا هغه کسانو ذکر کې کوم چې د آخرت باره کې ایمان نه وي، د قیامت د ورځې نه یریږي، د آخرت فکر ورسره نه وي، د هغو ذکر کوي. او د هغو ذکر کوي په داسې انداز باندې چې د هغو یو نښه ښیي، علامه یې ښیي چې تاسو به څنګه کسان پیژنئ چې د هغوی په زړه کې ایمان شته که نشته، دوی باندې د آخرت فکر سور دی که نه دی. هغه به بې ځایه بې بنیاده او وچ پوچه سوالونه ډېر کوي، تپوسونه به کوي، اعتراضونه به کوي. دا د هغو نښه ده چې د هغو د اعتراض سره خپې معلومې نه وي، وچ پوچه د په دین کې د شبهاتو پیدا کولو کوشش کوي. بې بنیاده اعتراضات. لکه بعض یو کس مانا تپوس کوي چې یو سړي وایي چې زه الله پاک مونږ ته په قرآن کې یا د جنت لالچ راکړی دی او یا د دوزخ نه یارول کړي دي. تاسو د دې خبرې په انداز باندې سوچ وکړئ که نه؟ یا یې مونږ ته په د جنت لالچ راکړی دی او یا یې د دوزخ نه یارول کړي دي. نو مونږ که د دوزخ نه ویریږو نو هغه ماته وایي چې زه خو یریږم نه، هېڅ شي نه یریږم. چې څوک یریږي هغه خو بې غیرته وي، زه نه یریږم. او که چېرته یو عمل مونږ وکړو په دې لالچ باندې وکړو چې د آخرت د قیامت د جنت دی، نو دا خو به یې لالچ شو. زه لالچي هم نه یم، بې غیرته هم نه یم او لالچي هم نه یم. تاسو پوهېږئ په دې خبره باندې؟ نعوذ بالله من ذلک. داسې قسم خیالات هله راځي ذهن ته چې کله سړي په زړه کې د آخرت فکر، د آخرت هغه عظمت، هغه لویي په زړه کې نه وي چې د آخرت او د قیامت ورځ څه شی دی، حساب کتاب څه شی دی، د الله مخې له تلل څه شی دی، جنت څه شی دی، دوزخ څه شی دی. د دې خبرې عظمت چې د چا په زړه کې نه وي، نو هغه مختلف قسم سوالونه او شبهات د مسلمانانو په زړه کې داسې خبرې کوي چې په هغه سره شکونه پیدا کېږي، شکوک زیاتوي. داسې ناشنا ناشنا سوالونه به وکړي، د هغې به د عمل سره هېڅ تعلق دی.
دلته دوی تپوس سوال دا کوي چې اولنې سوال دا کوي چې که دا سړی په حق پیغمبري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوي نو دو کارونو کې دی یو وشي یا د دواړه وشي چې موږ ته د فرشتي ووایي چې دا پیغمبر دی چې موږ به ومنو فرشتي راشي موږ باندې نازل شي او موږ ته ووایي چې دا د الله پیغمبر دی چې موږ به هله ومنو هسې موږ به نه منو دومره د تکبر انتها ته ورسېده چې زه اوس اس ایمان نه راوړم څو پورې ما ته فرشتې نه وي ستا د ایمان راوړو الله پاک ته ډېر لوی ضرورت دی که او دویمه خبره د دې نه زیاته سرکشه خبره هغه دا کوي چې موږ ته اوس څه پته ده چې ته پیغمبر یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دویم اعتراض دا کوي چې موږ ته د دې خبرې څه ثبوت شته چې ته پیغمبر یې که داسې کېدی شي چې الله پاک برای راست موږ ووینو موږ ته ووایي چې ته د الله پیغمبر یې چې بیا به ومنو د سرکشۍ او د بېادبۍ انتها کوي لکه دی چې دا ایمان د بل چا دپاره راوړي د ایمان مطلب خو هم دغه امتحان دی چې په غیب ومن ایمان راوړل دي اوس ستا په یقین راغلی تسلي راغلي ایمان راوړه که نه راغلي مه راوړه که نه په موږ خو د ملازه نشته نه د په الله څه ملازه ده نه پیغمبر باندې څه ملازه ده دا خو یو دعوت پہ روان دی ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولهبی دا خو یو سلسله روانه ده یو لین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت پرانا باندې روان دی او بل د ابو لهب په جهالت باندې روان دی اوس تا خپله خوښه د کوم یو سره ته ملګری کېږي ملګری شه الله په ډېر زیات سرکشه دی ډېر تکبر دی په دوی کې ډېره لوی ده د دوی لوی دوی د حق نه منع کوي د حق ته اړه چې راځي مخې ته راځي هغه د دوی هغه تکبر دی خود پسندي ده ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي وقال الذين لا يرجون لقاءنا وی هغه کسان چې نه یریږي زموږ د ملاقات نه لا يرجون دویم معنی د ازدادو نه دی یو معنی امید نه ساتل دویم معنی یریدو معنی ده دلته د نه یریدو معنی ډېر صحیح راځي وقال الذين ويحكسان لا يرجون لقاءنا چنيريږي زمون د ملاقاتنا د قیامت د ورځې د حساب کتاب نه یریږي هغه اولنې خبره څه کوي لولا انزل علينا الملائکه ولن نازلېږي په مونږ باندې فرشتي او نرى ربنا یا ولن خپل رب لقد استكبروا يقينا دوی تکبر کو فی انفسهم په نفسونو خپلو کې ځان ورته ډېر غټ ښکاره شو وعتوا عتوا کبیرا او دوی سرکشي وکړه په لوی سرکشۍ سره د دومره غټې ورځې دوی څنګه وړه کې مفهوم واغسته هغه ورځې ذکر کوي یوم يرون الملائکه پکم رس چې دی ویني فرشتي د عذاب هغه فرشتي ویني قیامت ورځ ده هغه ویني لا بشرا یومئذ نبی خوشحالي په دغه ورځ باندې للمجرمین د مجرمانو دپاره مجرمان به په دغه ورځ باندې خوشحالي ونه ویني ويقولون حجرا محجورا او وی بدوی چې منش کوي زموږ نه په منع کېدو سره موږ د دې عذاب نه منع کوي دا د عربو مقوله ده چې یو څیز یو مصیبت را روان نو دوی پناه حجرا محجورا منې کوي زموږ نه لیکن څنګه به منې شي دوی چې په دنیا کې کوم نیک اعمال کړي دي ښه اعمال کړي دي وقدمنا موږ به لاړ شو الی ما عملو د دوی اعمالو ته کوم چې کړي دي دوی من عمل د اعمالونه
فجعلناه پس کوم مونږ دغه اعمال د دوی هباء منثورا دوړه خورشي الوتي دوړه به د دوی هغه نیک اعمال به دوی ته بالکل داسې څه میلاو نشي لکه دوړه چې والوځي خبره خلاص شي ختم شي د دوی هغه تمام اعمال به دغه شان ختم شي د کافرانو یا د هغه مجرمان کوم چې جهنميان الله دې زموږ تاسو حفاظت وکړي دا هغوی په دې دنیا کې داسې اعمال ومي چې هغه نیک او ښه عملي هغه کسان چې هغوی جهنميان خو ټول کارونه د جهنمي کېدو نه کړي څه پکې نیک اعمال هم هغوی کړي ښه کار پکې کړي لکه یې کافر هندو دی یهودي دی بل څه مشرک دی هغه په دې زندګۍ کې څه ښه کار نه کړی الله جل جلاله د هغوی هغه ښه کارونو هغو له بدله په دنیا کې ورکوي الله جل جلاله ډېر زیات قدردان ذات دی نیکی الله جل جلاله د هیڅ چا نه ضایع کوي هغه که مسلمان دی او که کافر دی څوک چې هم ښه عمل وکړي د چا سره خیرخواهي وکړي د چا همدردي وکړي د هغه امداد وکړي تعاون وکړي یا رفاهي کار وکړي چې په هغې باندې ټول نور انسانانو ته خیر او فایده وي لاره جوړه کړي کوڅه جوړه کړي یا چینه ولګي یا بل یو داسې د خیر کار وکړي چې په هغې باندې خلکو ته سکون میلاویږي خوشحالي میلاویږي نو الله جل جلاله د دغه جهنمي د دغه مشرک د دغه نیکو اعمال تمام چې څه کړي دي د دې بدله هغه وخت پورې الله پاک دله مرګ نه راولي تر څو چې ورته د دې پوره بدله رسول نه او دا ورته رسیم د دې وجه نه چې قیامت پر ورځ باندې به د خپل نیکو اعمالو تپوس نه کوي قیامت پر ورځ باندې د هیڅ نیک عمل بدله به ته نه میلاویږي قیامت پر ورځ باندې به هغه ټول هباء منثورا شي ټول به داسې شي لکه الوتې دوړه ختم بشي او په دنیا کې الله جل جلاله هغه د هغې بدله ورکوي دې نه یوه خبره موږ تاسو ته بله هم پته ولګېده چې نیکي نه ضایع کېږي چې د یو مشرک او د کافر نیکي الله پاک نه ضایع کوي نو د مسلمان نیکي به ضایع کړي ستا په خیال نیکي ځان ته وړه ښکاره کول نه دي پکار هر څومره نیکي چې خصوصا په نیکۍ کې د امت خیرخواهي د مسلمانانو خیرخواهي چې په څه طریقه باندې بل مسلمان ته ستا د لاسه خیر ورسي او بل مسلمان ستا د شر نه بچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان وي هغه چاته چې داغه د لاس نه او داغه د جیب نه بل مسلمان محفوظ وو لکه مسلمان تعریف دا نه دی کړی چې هغه 24 غنټې جمعات کې ناست دی په دې خبره پوهېږئ یا ذکر زیات کوي تلاوت زیات کوي دا خودي په دې باندې هر څه میلاویږي لیکن مسلمان تعریف دا دی چې دونه بل مسلمان ته د بل مسلمان د تکلیف نه محفوظ دی او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن زما د په خدای قسم مسلمان نه دی مؤمن نه دی زما د په الله قسم مؤمن نه دی زما د په الله قسم مؤمن نه دی صحابه ته پوښتنه کړه الله رسول څوک مؤمن نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الذي لا يأمن جاره بوائقه هغه کس مؤمن نه دی چې دا هغه د ګاونډي د هغه د تکلیف نه محفوظ نه وي الله اکبر نو نیکي چېرته ځان ته وړه ښکاره کول نه غواړي چې الله جل جلاله د کافر نیکي قبلې او هغه په دنیا کې د هغې بدله ورکوي خو د نیکۍ قدر د الله سره شته که او موږ د هرې نیکۍ په دنیا کې د کافرانو شرک نه پته کېږو چې زه دومره ښه کارونه کوم او ما ته په بدله کې څه میلاویږي دنیا کې خیر نه میلاویږي خوشحالي نشته یا دا پریشانۍ نه دي یا مصیبتونه دي غمونه دي الله جل جلاله په تا باندې ډېر تا سره ډېر محبت کوونکی دی ډېر قدردان ذات دی الله به تا دپاره ډېر خیر داسې ښیي چې تا ته پته نشته ماشوم دی په یو څیز پسې جاړي چې دا مال راکړه سکوارټه ده په هغې پسې جاړي اور پسې جاړي شیشې بوتل دی څه شی دی بلف دی په هغې پسې جاړي نو مشران یې هغې ته نه پرېږدي
د جاړي خو هغه ورته نه پرېږدي ځکه هغه ته پته چې دې کې د نقصان دی. دا مور پلار د ماشوم دشمنان نه وي، نو چې مور پلار خپل ماشوم خیر خواهي کوي نو الله جل جلاله خو ډېر مهربانه ذات دی، هغه به زموږ ستاسو دپاره ډېر خیر ښیي، موږ ته پته نه د هر نیکي دنیا کې نه پته نه کېږي، نیکي سړی کوي د آخرت دپاره، د الله د رضا دپاره. اصحاب الجنة جنتیان با یومئذ په دغه ورځ باندې خیر مستقرا ډېر غوره د اوسېدو په ځای کې، واحسن مقیلا او ډېر ښایسته د وده کېدو په ځای کې وي، ډېر د آرام په ځای کې وي. مقیل د قیلولې ځای ته وي، کوم ځای کې سړی د ماسپښین خوب کوي. یو حدیث شریف کې راځي کېدای شي هغې ته اشاره وي چې الله جل جلاله چې کله د حساب کتاب د تمام مخلوقات تمام انسانانو حساب کتاب پوره کړي نو دا به د ماسپښین ټیم چې پوره کړي، دا ټیم به د څه وي؟ ماسپښین ټیم وي. ماسپښین ټیم چې کېږي نو جنتیان به جنت ته لاړ شي او دوزخیان به دوزخ ته ورسي. دغه به د قیلولې ټیم د دې وجه نه احسن مقیله ښکلی د آرام ځای دی چې سړی ورته ورسي. الله د جنت زموږ ستاسو نصیب کړي، زموږ ستاسو زړه کې د الله پاک د جنت اهمیت پیدا کړي. یوم تشقق السماء په کومه ورځ چې وچوي اسمان بالغمام په وریاځ سره، وریاځ سره اسمان وچوي یعنې د اسمان نه وریاځ راکوزېږي، هغې دپاره اسمان وچوي او دغه وریاځ نرمه وریاځ به نری وریاځ به نری او په دې کې به الله جل جلاله فرشتې راکوزي کړي. ونزل الملائکة نازلې به شي فرشتې تنزیلا په راکوزېدو سره. اسمان به وچوي هغه اولنۍ او کومې نفخې سره چې دی مات شوی او ختم شوی هغسې نه، هغه چاودل نه دي مراد، دلته مطلق د وریاځې د راکوزېدو دپاره کولاوېده مطلب دی چې دروازه پکې جوړه شوه، دا به هلئ چې کله دی به دوباره جوړ شي. اسمان نه به دغه شانې فرشتې راکوزېږي، نور تجلیانې به په دې کې دا به د تمامو انسانانو نه ګیر چاپېره دایره واچوي، بیا به بل لاین راکوز شي. خلک به په هره پیره باندې دا ګمان کوي چې الله جل جلاله د خپل شان مناسب راکوز شو، خو هغه به نه، بیا به بل راشي، تمامو انسانانو نه ګیر چاپېره دایره به لګوي، بیا به نور د اسمان نه راکوز شي. آخر کې به الله جل جلاله د خپل شان مناسب راکوز شي، حساب کتاب به شروع شي. یو کس په دغه ورځ باندې د تښتېدو ګنجایش نشته، د پټېدو ګنجایش نشته چې پټ شي وتښتي چېرته لاړ شي. چاته د سفارش دپاره ووایي چې زما سفارش وکړه، هېڅ څوک نشته. انتهایي سخته ورځ به ده. اړو چې مونږ جنتیان هم شو خو د دغه مرحلې نه تېروته اسان کار دی، دغه پروسس کول نه دي، دې نه به ته وځې که نه هله به جنت ته ځې. پته نه په یو معمولي ځای کې ونښلي. الله اکبر. په معمولي ځای کې ونښلي هم څوک د تپوس نشته، نه بیا خپل تپوس کولی شي، نه بیا دوباره اف آی آر کولی شي، دوباره خپل کیس بل کوټ ته وړی شي. څه شی ورته ووایي دوباره چې سړی دا کوي اپیل کوي، بیا اپیل کوي، هغه بیا نه شو کولی. خو چې پساو شو چې پساو یې، الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. او چې بچ شو نو بچ شوې، پته نه څه شي الله ته خوښ راغلی ته یې پرې معاف کړي. نیکي ځان ته وړکې ښکاره کول هم نه غواړي، ګناه هم ځان ته وړکې ښکاره کول نه غواړي. پته نه کوم یو ادا د الله په خوښه شي تا پرې معاف کړي. والله اشرف علي تھانوي رحمه الله فرمایي چې ما خپل یو استاد په خوب کې ولیده، هغه نه مې تپوس وکړي چې الله پاک تا سره څنګه معامله وکړه. هغه ما ته وایي چې الله پاک زه وبخلم،
ما ورته مې په څه عمل باندې توبه خلې زمونږ خو دا خیال لوی بزرګ دی لوی ولي الله دی منځونه مسلسل د منځونو د اودسونو سبقونو ذکرونو تلاوتونو د دې سره کار دی که نه د الله یاد 24 ګنټې کوي همدا وجه چې الله پاک معافي کوي د معافۍ هغه باندې ګوري که نه خو بنیادي ټکي بلو ما تپوس وکړي چې څه وجه کوم څیز باندې الله پاک ته وبخلې یو ځل زموږ په کور کې د دې وروجو نه یو شی پخې چې کیر غونې پخېږي که نه هغه شی پوخ کړی هغې کې مالګه نه وه چې ورته مالګه پکې چې مالګه پکې کمه وه برابر نه وه ما چې راواغسته خوړه مې ما د مالګې ویمه خو فوراً مې ذهن ته دا خبر راغله چې د الله نعمت دی د الله نعمت دی خوراک غواړي زه پکې لا نور د مالګې وغیره ټیسټونه ذایقې برابروم دا شته د الله څه کم نعمت دی زه پکې نورې ذایقې برابروم دا شته کم نعمت دی چې الله پاک راکړی دی لاس خپې م راکړی دی خوله م راکړی دی خورم یې دا خبره ما دغه کې چې د الله د نعمت بې قدري چا پوه نه کړم ما مالګه ونه غوښته هغه مې دغسې وخوړه الله پاک دې ما ته ستا دا خبره ډېره زیاته خوښه چې د الله نعمت دی داسې هم ډېر زیات ښه دی اوس زه د مالګې د الله د نعمت بې قدري کوم الله اکبر نو الله په در کې د معافۍ هم څه کمی نشته او که څه ګوري او پساو شو الله يوم تشقق السماء بكم المنشوش يسمع بالغمام فورياز سرا ونزل الملائكة او راکوزی شی فرشتی تنزیلا پراکوزی دو سرا الملك يومئذ الحق للرحمن بادشاہی پدورمان ثابت دا اللہ دا پارا چه بالحق توک بادشاہ نشتے اللہ پاک دا اعلان کے اعلان لمن الملک اليوم لمن وہاں توک بادشاہ دے چاپن اس کی اختیار دے توک سپر پاور دے پغیر دا اللہ نبل توک دا عارضی بادشاہی داودار بہن دے وكان يوما على الكافرين عسيرا عيب دورت كافران باندې ډېر سخته الله دې زموږ حفاظت وکړي وقال الذين اوذوا كسان لا يرجون لقاءنا چې نه یریږي زموږ د ملاقاتنا لولا انزل علينا الملائکة ولې نه نازلېږي موږ ته فرشتې او نرى ربنا يا مولمين من وقتن يبه لقد استكبروا يقنا دينيوك في أنفسهم فنفسن خلقي وعطوا عتوا كبيرا بسركشيقا بنو سركشيسرا يوم يرون الملائكة بكم رجبين فرشتي لا بشرى يومئذ تبارك بخشان للمجرمين مجرمان نبارا ويقولون حجرا محجورا أضربوا جمنا شهد منكي دوسرا وقدمنا إلى ما عملوا من بلاشو دبي حغصتا چبكني من عمل دنيك أعمالنا فجعلناه هباء منثورا نكبمنا رب وفرشي أصحاب الجنة يومئذ جنتان ما فدور الظالي خير مستقرا ورب أسيدوا بذيكي وأحسن مقيلا أودر خيستم أرام ذيكي بي ويوم تشقق السماء فقمرت يسمان بالغمام فورياز سرا ونزل الملائكة نازل شي فرشتي تنزيلا فراكم دو سرا الملك يومئذ الحق للرحمن بادشاہی پدور رحمان ثابت بتا اللہ بپارا
وكان يوما على الكافرين عسيرا او إبدا ورب كافران ما ندير سخطا. اللهم صل على محمد وعلى وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا على ذكرك